أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 رکو نمبر 9 آیات نمبر 67 68 69 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کی مخکې منافقانو چې نو هغه تذکره چې نو هغه دا غوي ذکر چې نو هغه روان ولو اوس دې آیاتونو کې الله جل جلاله د منافقانو نور هم چې نو هغه وضاحت کوي. الله رب العزت وی المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقان سړي او منافقان خزي دا د یو بل ملګری دي، بعض ځینې د ځینو نه دي، یعنی د یو بل چې نو هغه ملګری دي. تفسیر مدارک کې چې نو هغه لیکلي دي چې منافقان سړي دا چې نو هغه 300 او منافقان خزي دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام زمانه کې چې نو 170 ویلي. نو دا منافقان د دې چې نو هغه د نفاق په تر باندې یو بل ته چې نو هغه مایل کېدل، یو بل ته چې نو هغه د یو بل مرګري ول دغه نفاق او ګناه کې لکه د عربو مشهور چې نو هغه قول دی هغه الجنس يميل الى الجنس چې هر جنس خلق د خپل جنس طرف ته چې نو هغه مایل کېږي، نو د قشان دی به هم یو بل ته په دغه نفاق کې چې نو هغه مایل ول. اوس دی به کار سکولو نو یامرون بالمنکر وینهون عن المعروف، دی بچ نو هغه د منکر کارونه یو بل ته چې نو هغه حکم کولو. تفسیر مدارک کې لیکلي یامرون بالعصیان، دی به د ګناه چې نو هغه او د کفر به یو بل ته چې نو هغه حکم کولو. وینهون عن المعروف او د جهاد فی سبیل الله نو د اسلام نه به یو بل منع کولو. ويقبضون ایدیهم او د ببن ساتل خپل لاسونه، یعنی یو د انفاق فی سبیل الله نه د الله په لار کې چې نو هغه به مال نه خرج کولو، اس رسم رواج د نور کارونو لپاره، ریا د لپاره، د دې لپاره خو به ډیر مال لګولو، خو چې کم ځای کې به لله فی الله چې نو هغه لګول شلو نو بیا په هغه ځای کې چې نو هغه خپل مال نه لګولو، خپل لاس به چې نو هغه به قبض کړو، یعنی بند کړی به ولو. ويقبضون ایدیهم، معرف القرآن کې چې نو هغه دویمه توجیه کړې ده، وایي دوی به خپل لاسونه بند ساتل د جهاد فی سبیل الله نه، ځکه په جهاد کې چې نو هغه به په کار راتلل نو دوی به مختلف بانې وکړي او د هغې بانو په ذریعه باندې خپل ځان چې نو هغه به د جهاد نه پاتې کړلو. نسوا الله فنسیهم، دوی الله هیر کړلو، الله دوی هیر کړل، دوی الله پاک چې نو په عبادت سره هیر کو، جهاد فی سبیل الله سره هیر کو، انفاق فی سبیل الله سره چې نو الله پاک هیر کړو. الله رب العزت فنسیهم، الله پاک دوی چې نو هغه هیر کړل په خپل رحمت سره. مسلمانان چې نو الله پاک د خپل رحم چې نو هغه مستحق جوړ کول، دوی د خپل غضب چې نو هغه مستحق جوړ کول. وجه نو دوی په خپل مخ کې الله یې کړو، الله یې پرې خاوده، نو چې کله دوی الله پرې خاوده، الله وحدانیت پرې خاودلو، الله رب العزت چې نو هغه حکم منل پذیر اوړل پرې خاودل. فنسیهم، الله رب العزت دوی پرې خاودل، خپل رحم نه چې نو هغه سکړل محروم کړل، خپل فضل نه چې نو هغه محروم کړل. ان المنافقین هم الفاسقون، بیشک منافقان عمده نافرمان دي، نافرمان معنی چې نو هغه کافران دي، نو منافقان د کافران دي. خدای یاد ساتي مخکې مونږ یو پیرس نو هغه غالبا وضاحت کړو چې یو منافق هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام د زمانی ول او یو منافقان وس نو هغه د دې دور دي ورسته دور. نو د حضور علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې چې کوم منافقان ول هغه ته به ویل کېدل منافق اعتقادي،
داغه به د عقیده کې دننه کفر چې نو هغه به ولو. نو د حضور علیه الصلاۃ والسلام زمانه کې چې کم منافقان ول نو هغه کافران ولو. نبی علیه الصلاۃ والسلام زمانه نه اورستو اوس نو هغه کم د نفاق علامتونه خلکو کې منطلق کېږي. بیا چې الله پیغمبر وایي دا هغې علامتونه دي که چا کې ټولې جو دی خالص منافق دی، چا کې څه څومره درجې باندې په ده کې د هغې درجې نو هغه نفاق دی، خو البته په ده باندې د کفر فتوه چې نو هغه نشي لګولی. ولې ځکه د کفر فتوه چې نو هغه دفاق په ظاهره خو د هغه په ژبه باندې کلمه وایي ستاسو سره مونځ له راځي جومات ته حاضرېږي دا کارونه کوي او د دغې تعلق د زړه سره دی او د زړه خبر دا د الله نه ما سوا بل چاته نه معلوم. نو ځکه د دې وخت کې تو منافق ته کافر نشي ویلی. هغه وخت کې چې کوم منافق هغه کافر ولو د چې نو هغه منافق فاسق چې نو هغه ویلی شي. لکه حضور علیه الصلاۃ والسلام وایي یو روایت کې راځي آیت المنافق ثلاثه، یو کې نو هغه څلور راغلي دي د منافق علامتونه چې نو هغه درې دي. نمبر 1 اذا حدث کذب، کله چې دې خبرې کوي نو دی به دروغ وایي. هر خبره کې به نو هغه د خامخا څه نه دروغ چې نو هغه به ټچ کوي دا به چې نو هغه راولي. و اذا وعد اخلف، کله چې چا سره لوز واده چې نو هغه کې نو د خپل لوز واده چې نو هغه به خلاف کوي، واده چې نو هغه به پوره کوي نه. و اذا اؤتمن خان، او کله چې د سره څوک امانت کړي نو دی په هغې امانت کې نو هغه خیانت کوي. درې چې نو هغه بل روایت کې نو هغې څلورم ذکر کړی. او کله چې دی جنګ کوي فجر نو دی به په دغې جنګ کې نو هغه کنزل به کوي. چا سره چې نو هغه جنګ یاداش ولو نو دی به په جنګ کې نو هغه بیا دقه کوي. نو د دې وجې نه وایي ان المنافقین هم الفاسقون. نو د هغه زمانې اوس چې چا کې دغه خصلت په هغې باندې توبه استغفار کوي چې الله پاک ته ضمانت نو هغه دغه خصلت وځي، البته کافر ورته نشي ویلی. هغه دور هغه کافرانو. وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم خالدین فیها. الله وی الله پاک چې نو منافقانو سړو ښځو سره دوی سره چې نو هغې واده کړې ده. اوس د څه واده یې ورسره کړې ده نو الله پاک د دوی سره واده چې نو هغه د جهنم کړې ده. او کفارو سره چې تاسو په دغه خپل عمل باندې قائم او دائم پاتې شولئ نو تاسو په سره د الله د طرف نه بیا چې نو هغه دا واده ده چې الله پاک به تاسو چې نو هغه جهنم ته داخلوي. اوس جهنم ته به څنګه داخلېږي سوره صحت له به داخلېږي نو الله وی نار جهنم د دوزخ اور ته به داخل شي او بیا به په دې اور کې تل تر تلی همیشه د پاره چې نو هغه په دې کې بیا د دغه اور نه وتل چې نو هغه نشتی. مخکې مونږ ویلو امام غزالی رحمه الله چې هغه ذکر کړي وایي که چېرته دا ټوله دنیا داوري د دانې نه چې نو هغه ډکه شي او زر کاله بعد یو مارغه راځي او دې نه یوه دانه علي بیا به هم یو وخت داسې راشي چې دا دنیا چې نو هغه به خالی شي، خو د آخرت ژوند چې نو هغه نه ختمېدونکی ژوند دی. آخرت ژوند چې نو هغه نه ختمېږي. نو همیشه دپاره به بیا دوی چې نو هغه جهنم کې راشي. هي حسبهم، دا عذاب د دوی دپاره بس دی، دا د دوی دپاره کافي دی. ولعنهم الله، او لعنت کړی دی الله پاک په دوی باندې. ولهم عذاب مقیم، د دوی دپاره به عذابي مقیم قائم او دائم. یعنې دوی به څنګه چې جهنم کې همیشه دپاره دغه شانتې به د جهنم عذاب دا به د دوی دپاره چې نو همیشه دپاره جهنم عذاب دای کې به نه تخفیف راځي او نه به د دغې نه چې نو هغه وتل کېږي. او سخت به څومره نو مخکې مونږ ویلو حدیث مبارکه کې راځي چې د جهنم اور دا د دنیا د اور نه چې نو 69 درجې چې نو هغه سیوا دی. جهنم نه چې یو جهنمي را وباسلی شي او دنیایي اور ته واچولی شي نو دله به ارام ورشي، دله چې نو هغه خوب به په هغې کې ورشي او هغه اور چې نو هغه دومره سخت دی. حدیث مبارکه کې راځي پرون چې نو هغه مې یو حدیث کتلو په هغې کې ولو نو د دې منافقانو په سینه باندې په دې ځای بوله چې نو داسې یو کچه شانتې مومبتۍ داسې یو کچه شانتې نو هغه د اور یو کچه شانتې لکې مومبتۍ چې نو هغه مومبتۍ به څومره چې نو هغه وري دا به چې نو هغه دلته کېښودلی شي د هغې شغلې به دومره تیزې چې شاته د ولو په منځ کې چې نو هغه به دې وځي. نو یې داسې اور چې نو هغه به دغه اور دا به همیشه دپاره چې نو هغه او دومره به چې نو هغه تیز وي. دغه دنیا مور نو په هغې کې خلک چې نو کله مړکۍ خاورې پې کو اچوي ګټې پې کو اچوي هغه ختم شي. الله وایي د جهنم د اور خشاک هغه به چې نو هغه ګټي نو په ګټو سره به چې نو هغه بللی کېږي تیزېږي به. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا. الله وایي چې نو هغه ستاسو مثال په شان د هغې کسانو دی چې کم تېر شوي ول مخکې ستاسو نه. دې کې دوه توجیې دي. یو چې نو هغه مراد د دې نه منافقان دي
ستاسو په شانتي هم مخکې خلک چې نو هغه تیر شي ول نو اے منافقانو کله چې دا غوي د الله او د الله پر رسول باندې ایمان را نوړو دوه نو موږ ول د قشانتي سزا بیا ورکړله همیشه د بار ګیر شول او دویم د نو هغه بعضی حضرات وایي کلذین من قبلکم د کې مسلمانانو ته نو هغه اشاره ده چې مسلمانانو ستاسو په شانتي دنیا کې نو هغه مخکې نور خلق ولو قوم عاد و قوم نوح و قوم صالح و قوم لوط ولو قوم ابراهیم ولو علیهم السلام د دې ټولو انبیاء علیهم الصلوة والسلام قومونه چې نو هغه ولو ستاسو نه مخکې ول کانو اشد منکم قوة الله وی ستاسو نه په قوت کې ډیر زیان چې نو هغه سیوا ول دا وی انتها درځي چې نو هغه قوت ولو دومره قوت او طاقت ولو چې باغې کې غرور کې رالل او غرور کې به من اشد من قوه څوک چې نو هغه زموږ نه قوت او طاقت کې نو هغه سیوا شته زموږ چې نو هغه مقابله خو څوک کولای نشي موږ له الله داسې قوت او طاقت چې نو هغه راکړي نو چې کله دغه غرور کې رالل الله رب العزت چې نو هغه خپل فرشته راولېږي یو چغې په وباسل هغه سره نه سنابود شلو نو دې خلک چې ستاسو نه د قوت په اعتبار سره د جسم په اعتبار سره د قد او قامت په اعتبار سره ستاسو نه ډیر سیوا ول واکثر اموالا مالونه هم ستاسو نه چې نو هغه ډیر زیات ول لکه مثال په تور کې قارون ته جو کتل شي الله ولا سورج نو هغه مال ورکړو قرآن په خپل داغه نه گواه دی چې داغه د مال نه داغه کنجیان چې بکم پیټو کې وکی خنو پیټای کې سوره هر څه خو د لکېږي او بیا دغه پیټای چابي او کنجي چې نو هغه نو د ځای راجم کړلې نو ثابت یو جماعت باغه ګرځولې و اته نه کسانو بچنه نو هغه صرف تش چابيانی غزولې نو مال به سره سمره ولو دومره مال ولو خدا هغه ټول مال باوجودو هغه دنیا نه نو هغه ناکام راړو ولی ناکام لاړو د دې وجه چې د الله حکم او د الله د پیغمبر طریقې چې نو هغه ټکراو کړه و اولاد او تاسو نه د اولاد په اعتبار سره هم ډیر زیات ولو دنیا شي چې نو هغه اولاد به ولو ډیر څه نو هغه اولاد او دا به کېدلو لوی مخلوق چې نو هغه جوړ شو مونږ چې کافرو د آبادی ګورو نو کم زون ته چې نو هغه رسیدلې ده نو واس دا هغه نو هغه خلان د ډکشي وزکه بر رسیدلو کنه وسوګره وسوم زمونږ د آبادی قشانغه طرف ته نو هغه روانه ډیرېږي نو الله وی د چې نو تاسو نه په مال کې قوت کې اولاد کې په دې ټولو کې نو هغه ډیر زیات ولو بیا دغه باوجود سچل وشو فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم پس هغه چې نو هغه په خپل حصہ سره په خپل برخه سره چې نو هغه فائدہ واغستله دنیا کې چې کبه پورې دونی مقرر ولو سوره ټیم الله پاک دنیا ته لېګل هغه هم رټې په دنیا کې وباسلو الله وی فاستمتعتم بخلاقكم او تاسو هم چې نو هغه فائدہ واغستله د خپل حصے د خپل برخه په قدر تاسو هم دنیا کې چې نو هغه فائدہ واغستله دنیا کې چې نو هغه ټیم تیر کو کما استمتع الذين من قبلكم بشان د هغه کسانو چې دا غوي پیدا غستي او مخکې تاسو نه بخلاقهم د خپل برخه نه وخذتم كالذي خاضوا تاسو هم چې نو هغه دنیا کې مشغوله شولای تاسو هم چې نو په بدګارونو کې چې نو هغه ولګیدلې تاسو هم د الله او د الله د رسول په نافرمانی کې چې نو هغه لګیا شولای كالذي خاضوا په شان د هغه قومونو لکه څنګه چې هغه نه نوتو حدیث مبارکه کې راځي مسلم او ترمذی چې نو هغه دوانو روایت دی تفاسیر چې نو هغه هم راغستې دی مفهوم نه دی حضور علیه الصلوۃ والسلام تاسو مددغه يهود او نصارا دا سه تابعداري چې نو هغه به کوي د لیش پلیش قدم په قدم هر په هر لحاظ سره تاسو به دا غوي کوي ان تر دې کدا غوي د سمساري سړی ته چې نو هغه نه نوځي نو تاسو به هم نه نوځي کراوی چې نو الیاذ بالله بل روایت کې راځي مفهوم نه مور سره زنا کړي نو تاسو کې بم د څه خلک چې هغه بم د شانتي کوي دجی بچی نو هغه تاسو وس اق وګورئ زمونږ هر پیشن زمونږ هر طریقه زمونږ غم زمونږ خالی زمونږ ټوله قصې د اق خلکو په نقش قدم باندې نو هغه روان دي هغه طرف ته جانو هغه مونږ روان یو پروا مو هم ته نو هغه نشتی الله وی خصتم کلذي خاص تاسو هم دغه شانت مشغوله شی بدکارونه کې لکه څنګه چې هغه وي اولئک حبطت اعمالهم فی الدنيا والاخره دغه خلکو چې نو اعمال ضایع شول دنیا کې هم او په آخرت کې دنیا کې په دې ضایع شو چې د الله عذاب چې نو هغه رالو ویني ولو چې دنیا غ فائدې چې نو هغه ختم شول او آخرت کې په دې باندې ضایع شول چې په آخرت کې دغه باندې ورته هیڅ ثواب چې نو هغه ملاو نشول نو کته سوم د قشانت ولګیدای نو الله به مونږ سي دنیا فائدہ دنیا راحت دنیا چې نو هغه خوشالونه به هم محروم شي
او آخرت کې ورته بیا ثواب چې نو هغه نه ملایږي. واولئک هم الخاسرون، او دا خلک چې نو هغه نقصان مندون کړي. الله دې موږ د آخرت د نقصان نه وساتي. المنافقون منافقان سړي، والمنافقات او منافقان خزي، بعضهم بعض مددين من بعض ملګری دي د بعضو، یامرون بالمنکر حکم کوي دوی د بدکار، وینهون عن المعروف او منع کوي د نیک کار نه، ويقبضون ایدیهم او دوی بند ساتي خپل لاسونه یعنی د خیر د کار نه. نسوا الله هیر کړي د دوی الله، فنسيهم نو الله هم هیر کړل. نسوا الله پر خو دوی الله فنسيهم نو الله هم پر خودل. ان المنافقین بشک منافقان هم الفاسقون هم دی نافرمان دی. وعد الله المنافقین وعد کړي الله پاک د منافقانو سړو سره، والمنافقات او منافقانو خزو سره، والکفار او د کافرانو سره نار جهنم د جهنم د ور، خالدین فیها همیشه مې پدې کې، هي حسبهم او د غور د عذاب کافی دی بس د دوی لا. ولعنهم الله او لعنت کړل په دوی الله، ولهم او د دوی د پاره عذاب د مقیم همیشه. کلذین پشانداغی کسانو من قبلکم چې تاسو نه مخکې ولو، کانو اشد منکم ولستاسو نه چې نو ډیرو، قوتن په قوت کې و اکثر او زیاتو، اموالا په مال کې و اولاد او په اولاد کې، فاستمتعوا بخلاقهم پس هغوی پیدا واغستله په خپل برخې حصې سره، فاستمتعتم پس تاسو هم فایده واغستله بخلاقکم په خپل حصې، کما استمتع الذین لکه څنګه چې پیدا اغستلې و آی کسانو من قبلکم چې تاسو نه مخکې ول، بخلاقهم په خپل برخې سره، وخذتم او تاسو مشغوله شولئ یعنی په بد کارونو کې، کلذی پشان د هغوی خاصو چې مشغوله وو، اولئک حبطت هم دا کسان دي چې ضایع شول اعمالهم عملونه د دوی په دنیا په دنیا کې، والآخرة او په آخرت کې، واولئک هم الخاسرون او هم دا کسان تاوانیان دي.